وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سواد بن غزیه د رسول کریم سره د عشق د عجیبه اظهار واقعه په تیره خطبه کې بیان شوی و. دې باره کې نور تفصیل دغه شان دی چې سواد بن غزیه په هغه جنگ کې سره د فاتحانه شان واپس راغلی وو او په مشرکانو کې وتن خالد بن هشام هغې بندیوان کړی وو او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم وروسته بیا هغوی د خیبر د جنگ اموال راغونډولو لپاره عامل مقرر کړی وو. د ځینو په خیال دا واقعه حضرت سواد بن غزیه نه علاوه سواد بن عمرو طرف ته هم منسوبېږي، خو ښکاري همدغه چې واقع څه بله ده او د تاریخ او د سیرت په کتابونو کې اکثر دا واقعه د سواد بن غزیه په نامه بیانه شوې ده. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب په سیرت خاتم النبیین کې د دغه واقعې باره کې چې کوم تفصیل بیان فرمایلی دی هغه صدا شان دی. هغې لیکي چې د روژې د میاشت د 2 هجري کال 19 تاریخ و د جمعې ورځ وه او په عیسوي حساب د مارچ 14 او د 623 عیسوي کال و. سهار چې ټول پاڅېده نو مخکې لمونځ وکړو او بیا د اهدیت پرستاران په کلاو میدان کې د یو خدای مخې ته په سجده شو او دې نه پس رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم په جهاد باندې یو خطبه وفرمایله او بیا چې لږ رڼا شوه نو هغوی د یو تیر په اشاره د یو غشي په اشاره د مسلمانانو صفونه سمول شروع کړو. یو صحابي چې سواد نامه وه د صف نه څه بهر راوتی ولاړو نو رسول کریم ورته د غشي په اشاره د رسو کېدو لپاره ووی خو په اتفاق د هغوی د غشي لرګي د هغه په سینه ولګېدو نو هغه د جرأت په انداز کې دا عرض وکړو چې یا رسول الله خدای پاک تاسو سره د حق او انصاف مبوس کړی خو تاسو ناحقه زه په غشي ویشتی یم نو زه خو به والله د دې بدل اخلم. نو صحابه ورته حیران شو چې دا په ده څه وشو خو رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ډېر په مینه ورته وفرمیل چې ښه ته هم ما په غشي ووهه. نو رسول کریم د خپلې سینې نه کپړه اوچته کړه او سواد ډېر په مینه ورمخکې شو د هغوی سینه ښکل کړه. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم ورته مسکی شو تپوس یې ترې وکړو چې سواد دا د څه وکړه نو هغه د رکت نه ډک اواز کې عرض وکړو چې یا رسول الله دشمن مخې ته دی او هېڅ خبر نه یو چې دې ځای نه به بچ کېدل به ممکنه وي که نه نو ما دا وغوښته چې شهادت نه مخکې ستاسو مبارک بدن سره خپل بدن ولګوم. حضرت مسلم موعود رضی الله تعالی عنہ د نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم وفات سره جوخت د همدغه شان د یوې واقعې تذکره فرمایلې ده.
د بدر د جنگ د وخت نه بلکې د وفات د وخت یو واقعه وی بیان فرمایي چې دغه واقعې سره ملاویږي. فرمایي چې کله د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د وفات وخت چوخت راغلو نو هغوی خپل صحابه راغونډ ک او ورته فرمایل چې ګورئ زه هم انسان یم لکه څنګه چې تاسو انسانان یې. ممکنه ده چې ما نه هم ستاسو د حقونو باره کې چېرې څه غلطي شوې وي او ما تاسو ته چېرې څه تاسو کې چاته څه نقصان رسولی وي. نو اوس په ځای د دې چې زه د خدای مخې ته په داسې رنګ کې حاضر شمه چې تاسو مدعي یې نو زه تاسو ته دا وایم چې که تاسو کې چاته هم چې ما نه څه نقصان رسېدلی وي نو هغه دې په دغه دنیا کې ما نه د خپل د نقصان تلافي دې وکړي. نو صحابه چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سره چې کوم عشق لرلو نو هغې ته چې ګورو نو اندازه کېدی شي چې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم دغه الفاظو به د هغوی زړونه څومره وس کړي وي او څومره به د هغه په د هغوی په زړه باندې رقت طاري شوي وي. نو همداسې شوي وو په صحابه باندې رقت طاري شوی وو د هغوی د سترګو نه اوښکې وبهېدې او د هغوی لپاره خبره کول ګران وو. خو یو صحابي را پاڅېد او هغوی چې یا رسول الله صلی الله علیه و وسلم چې تاسو چې دا ووایئ چې که ما چاته څه نقصان رسولی دی نو ما نه د بدل واخلي نو زه تاسو نه یو بدل اخیستل غواړم. نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ورته وفرمیل چې او زه راته ووایه چې تا ته ما نه څه نقصان رسېدلی دی. نو هغه صحابي وویل چې یا رسول الله د فلاني جنګ په موقع تاسو صفونه سمول چې یو صف نه د مخکې ورته تاسو ته ضرورت پېښ شوی وو نو کوم وخت چې تاسو هغه صف نه ورمخکې کېدئ نو ستاسو څنګله زما په ملا لګېدلې وه نو نن زه د دې بدل اخیستل غواړم. صحابه بیانوي چې هغه د غصې نه زمونږ تورې د میانونو نه بهر راوتې او زمونږ د سترګو نه وینې څڅېدې او که رسول کریم صلی الله علیه و وسلم هغه زمونږ مخې ته موجود نه وي نو یقینا هغه به مونږ دغه تن به مونږ ټوکړې ټوکړې کړې وې. خو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم خپل ملا د هغه طرف ته که ورته فرمایل چې زه واخله خپل بدل رانه واخله او ته هم هغه شان ما په سنګلو وه نو هغه ته نو چې یا رسول الله لا نه کله چې ستاسو سنګل ما ته لګېدلې وه نو ها وخت زما ملا بربنډه وه خو ستاسو په ملا خو کپړه پرته ده. نو رسول کریم صلی الله علیه و وسلم صحابه ته وفرمیل چې زما د ملا نه دا کپړه لرې کړئ چې دا تن د ما نه خپل بدل واخلي. نو صحابه چې کله د رسول کریم صلی الله علیه و وسلم د ملا نه کپړه لرې کا نو هغه صحابي چې شونډې رپېدې اوښکې د سترګو نه څڅېدې هغه ورمخکې شو او هغه د رسول کریم ملا چې کپړه پې نه وه ډېره په مینه ښکل کا او دا یې و چې یا رسول الله بدل چېرته او زه ناچیز غلام چېرته. کوم وخت چې حضور نه ماته دا معلومه شوه چې شاید چې هغه وخت چوخت را رسېدلی دی چې تصور نه زمونږ د بدن نري ویښته زیږ زیږ شي نو ما دا وغوښته چې زما شونډې د یو ځل دا برکتي بدن ښکل کړي چې خدای پاک د ټولو برکتونو مجموع جوړ کړی دی. نو ما هغه سنګل لګېدو چې کومه واقع وه هغه خپل د دغه مقصد پوره کولو لپاره یو بانه کا او ما دا وغوښته چې یو آخري ځل تاسو ښکل کړم. یا رسول الله سنګل لګېدل څه څیز دی زموږ خو هر څیز تاسو لپاره قربان دی. زما نفس خدای یوه بانه جوړه کړې وه چې ستاسو د ښکلولو یو موقع راته میلاوه شي. نو هغه صحابه چې د هغه تن د وجلو لپاره تیار وو او ډېر په غوسه وو هغه وخت د هغه خبره چې اورېدلې وه نو هغوی چې دا نظاره ولیده چې دلته خو خبره څه بله ده نو د هغوی په زړه کې هغوی بیا وی چې بیا هر تن له هغوی کې په ځان غوسه راتلل شروع شو چې موږ له ولې دا موقع میلاوه نه شوه چې موږ خپل محبوب ښکل کړی وی.
حضرت مسلم موعود فرمایي چې دا هغه تن و چې زموږ هادي او زموږ رهنما و، یعنی رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم، چا چې د خپل د ژوند په هره شعبه کې موږ لپاره هغه نمونه ښودلې ده چې مثال یې بل یو نبي کې نشي ملاویدی. جس نے اپنی زندگی کے ہر شعبے میں ہمارے لیے وہ نمونہ دکھایا جس کی مثال اور د بدر په جنگ کې د صحابه شعار یعنی نشان یا ناره دا سوا د باره کې راځي راغلی دی چې حضرت عروه بن زبیر نه روایت دی چې د جنگ په ورځ د مهاجرو شعار یا بني عبدالرحمن وو او د خزرج قبیلې شعار یا بني عبدالله وو او د اوس قبیلې شعار یا بني عبید الله وو. او رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې خپل کم په اس باندې سواره وو د هغې ته د خیل الله نامه ورکړې وه. او یو روایت دا هم دی چې هغه ورځ د ټولو شعار یا منصور امت و، یعنی یا منصوره ووژنه. او یو روایت کې دا راغلی دی چې د بدر په غزا کې د انصارو شعار لکه څنګه چې ما وویل نشان یا ناره احد وه چې دې لپاره دا ټاکلی شوی وه چې د په تیاره کې یا چې ډېر سخت جنګ وي نو په دغه ناره د بیا دوی پېژندلی کېدی شي د انصاریان دي. همدغه شان د مهاجرو چې کوم مسلمانانو کې مهاجر وو د هغې شعار یا ناره یا بني عبدالرحمن وه. مسلمانوں کا شعار یا نعرہ یا بنی عبدالرحمن تھا. د رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم چې کوم هدایات وو د جنگ باره کې د دې نور تفصیل داسې بیان شوی دی چې کله رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم صفونه سم کړه نو صحابه ته فرمایل چې تر څو زه تاسو له حکم در نه کم تاسو به حمله نه کوئ، او که دشمن تاسو ته جوخت راشي نو په غشو به هغوی رستو کوي ځکه رستو دیکه کوي ځکه چې د فاصلې نه چې غشي ویشتلی کېږي نو اکثر د وخت دا بیکاره ثابتېږي او غشي ضایع کېږي. همدغه شان تورم تر هغې به نه روباسي تر څو چې دشمن بیخي جوخت را نه شي. رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د یوې خطبې ذکر راځي چې هغوی د صحابه مخې ته یو خطبه ورکړې چې پکې د جهاد ترغیب یې ورله ورکړو، د صبر تلقین یې فرمایلی او دا یې فرمایلي چې د مصیبت په وخت صبر چې کوي انسان نو خدای پاک پریشانۍ لرې کوي او غمونو نه نجات ورکوي. یو ځای کې د رسول کریم دا خطبه د دې تفصیل داسې بیان شوی دی چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د خدای پاک حمد و ثنا بیان کړه او دا یې فرمایل چې زه تاسو ته د هغه څیز ترغیب در کوم چې د کوم څیز ترغیب خدای پاک ورکړی دی او د هغه څیز نه تاسو منع کوم چې د کوم څیز نه خدای پاک تاسو منع کړی. خدای پاک چې بزرګ و برتر دی هغه تاسو له د حق حکم درکوي، هغه صداقت خوښوي، هغه نیکانو له اوچت مقامات ورکوي چې هغه سره موجود دی او هغه ته تذکره کېږي د هغوی چې د یو بل نه د سبقت اورو کوشش کوي. او نن تاسو د حق په منزلونو کې په یو منزل یې او خدای پاک هی کوم هغه قبلې صرف هغه قبلې چې د هغه رضا لپاره کېږي. د سختۍ په مقاماتو باندې صبر یو داسې څیز دی چې خدای پاک ورباندې غم لرې کوي او د درد نه تکلیف نه نجات ورکوي او آخرت کې به تاسو دې سره نجات بیا مومئ او یعنی صبر ښودلو په ذریعه تاسو کې د خدای نبی موجود دی، هغه تاسو ویری حکم درکړي چې نن د خدای نه حیا وکړئ نو هغه به تاسو په معاملې کې د داسې څیز نه خدای پاک نه حیا کوي چې هغه تاسو په معاملې کې داسې څیز نه خبر شي چې دغه د خفګان سبب جوړیږي. خدای پاک فرمایي
لمقت الله اکبر من مقتکم انفسکم چې د خدای پاک خفګان ستاسو د یو بل چې کوم خفګانونه دغه په مقابله کې زیات لوی شي دي. نو دې سیس طرف ته ګورئ چې د کم حکم تاسو له په کتاب درکړی دی، هغه تاسو ته خپل نشانه ښودلی دي او د ذلت نه پس تاسو ته عزت بخلی دی. د خدای پاک لمن په مضبوطۍ ونیسئ چې هغه تاسو نه راضي شي او په دې کې تاسو د خپل د رب په ازمیښت باندې پوره شئ، نو تاسو به د هغه د رحمت او د مغفرت مستحق شئ چې د کم لوز هغه تاسو سره کړی دی. د هغه لوز د حق دی، د هغه خبره رښتیا ده، د هغه سزا سخته ده. او تاسو زه او تاسو خدای سره یې چې حیو قیوم دی، موږ هغه نه د خپل فتح دو لپاره دعا کو، د هغه لمن نیسو، په هغه توکل لرو، همدغه طرف ته به واپس ځو. خدای پاک موږ او مسلمانان دې وبخي. دا د دې تفصیل و. د جنگ دوران ځینې خلکو وجلو نه رسول کریم منع کړي. مودې باره کې راځي چې حضرت ابن عباس بیانوي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د بدر د جنگ په ورځ خپل اصحابو ته فرمایلی وو چې زه خبر شوی یم چې د بنو هاشم او ځینې نور خلک قریش سره په مجبوره راغلي دي، په خوشحاله نه دي راغلي، هغوی موږ سره نه جنګېدل غواړي. نو تاسو کې چې څوک د بنو هاشم چېرته یو تن سره میلاو شي نو هغه ونه وژنئ، او څوک چې ابوالبختري سره میلاو شي نو هغه دې ونه وژنئ، او څوک چې عباس بن عبدالمطلب چې د رسول کریم تره دی هغې سره چې میلاو شي نو هغه دې ونه وژنئ، ځکه چې دا خلک مجبوراً قریش سره راغلي دي. حضرت ابن عباس بیانوي چې حضرت ابو حذیفه بن عتبه وویل چې موږ به خپل پلاران، رونه، زامن او خپلوان خو به وژنو او عباس پرېږدو، قسم په خدای که عباس ماته میلاو شو نو زه به په توره ضرور هغه وژنم. راوي وایي چې دا خبر چې رسول کریم ته ورسېدو نو هغوی حضرت عمر بن خطاب ته وفرمیل یا ابو حفص. حضرت عمر وایي چې دا قسم په خدای دا لومبۍ ورځ وه چې رسول کریم ماته آواز کړو د ابو حفص په کونیت. هغوی فرمایلي چې آیا د رسول الله په تره باندې به توره والې کېږي؟ نو حضرت عمر عرض وکړو چې یا رسول الله ماله اجازت راکړي چې زه په توره د دغه مری پرې کړم، یعنې د ابو حذیفه چا چې منافقت ښودلی دی. او وی فرمایل چې عرض ورته وکړو چې قسم په خدای د یعنې ابو حذیفه منافقت ښودلی دی. حضرت ابو حذیفه به بیا وروسته وی چې زه دغه کلمې په وجه چې ما هغه ورځ ویلې وه بیا په سکون کې نه وم او همیشه به د دې نه ویرېدم سوای له دې چې شهادت زما د دغې خبرې کفاره وکړي. نو حضرت ابو حذیفه د یمامه چې کوم جنګ و په هغه ورځ هغوی شهید شوي وو. حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لیکلی دی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته مخاطب شوي هغوی دا هم فرمایلي وو چې د کافرانو په لښکر کې ځینې داسې خلک هم شامل دي د دې تفصیل باره کې چې دوی د خپل د زړه د خوشحالۍ په خوشحالۍ په دغه مهم کې نه دي شامل شوي، بلکې د قریشو د رئیسانو په وینا په اصرار جنګ کې شامل شوي دي. ګینې زړه نه هغوی زموږ مخالفان نه دي. همدغه شان ځینې داسې خلک هم په دغه لښکر کې شامل دي چا چې په مکه کې زموږ د مصیبت په وخت کې موږ سره شریفانه سلوک کړی و. نو زموږ دا فرض دی چې د هغوی د احسان بدل ورکړو، د هغوی د هغه شرافت په وجه چې مکې کې به هغوی ښودلو مسلمانانو سره. نو که داسې یو تن باندې یو مسلمان غلبه بیا مومي نو هېڅ قسمه تکلیف دې ورته ونه رسوي. او هغوی په خصوصیت په وړومبي قسم خلکو کې د عباس بن عبدالمطلب او په دویم قسم خلکو کې د ابوالبختري نام اخیستی و او د هغې د قتل یې منع کړی و، ځکه چې دا خلک د مسلمانانو د تکلیفونو د لرې کولو کوششونه به دوی کول ځکه یې منع کړي وو. خو حالاتو څه داسې ناګزیر صورت اختیار کو چې ابوالبختري د قتل نه بچ نه شو، خو هغه د مرګ نه مخکې د دغه خبرې نه خبر شوی چې رسول کریم دغه د قتل نه منع کړی دی.
په تاریخ کې دا راځي چې دینه پس رسول کریم صلی الله علیه و وسلم سایوان ته ورغله او بیا په دعا کې مشغول شو کوم ځای چې هغوی لپاره جوړ کړی شوی و. حضرت ابوبکر هم ورسره و او د سایوان نه ګیر چاپېره د انصارو یوه ډله د سعد بن معاذ د کمان د لاندې په پیرې درېدلې وه. حضرت ابن عباس بیانول چې نبی کریم صلی الله علیه و وسلم فرمایل چې هغوی د بدر په ورځ یوه لویه خیمه کې وو چې اللهم انی انشدک عهدک و وعدک اللهم انی ان شئت لن تعبد بعد اليوم چې یا خدایه یا زما خدایه زه تعالی استاد لوز استاد وعدې قسم در کوم چې یا زما ربه که ته د مسلمانانو تبعی غواړې نو نن نه پس ته به ستا عبادت کوونکي بیا څوک پاتې نه شي. نو په دې کې حضرت ابوبکر رضی الله تعالی عنه د هغوی لاس ونیو او ورته وویل چې یا رسول الله بس کوئ، تاسو د خپل رب نه دعا غوښتو کې ډېر اصرار وکړو. او هغوی ذره اغوسته وه، یعنې رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ذره اغوسته وه. هغوی د خیمې نه راووته او هغوی دا وې چې سیهزم الجمع ویولون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة ادهی و امر، چې ډېر زر به دوی ټول شکست وخوري او شاته به شي، مخونه به واړئ. همدغه لحظه ده چې دې نه ورولې شوي وو او دا لحظه ډېره سخته او ډېره تلخه ده. حضرت عبدالله بن عباس وایي چې حضرت عمر بن خطاب ما ته بیان کړی وو د بدر چې بدر په ورځ رسول کریم مشرکان ولیدل، نو هغوی په شمېر کې 1,000 او د هغوی صحابه 319 وو. نو د خدای پاک نبی صلی الله علیه و وسلم د قبلې طرف ته مخ کو، خپل دواړه لاسونه خواره کړ او خپل رب ته په اوچت اواز کې دا ووایي چې اللهم انجز لی ما وعدتنی، اللهم آتی ما وعدتنی، اللهم ان تهلك هذه العصبة من اهل الاسلام لا تعبد فی الارض. یعنی یا خدایه تا چې ما سره کوم لوز کړی دی هغه پوره کړه، یا خدایه تا چې ما سره کومه وعده کړې ده هغه مال راکړه، یا خدایه که تا د مسلمانانو دا ډله ووژله نو په ځمکه باندې به بیا ستا عبادت نه کېږي. د قبلې طرف ته مخ کړه، د دواړه لاسونه خواره کړه او مسلسل هغوی خپل رب ته په اوچت اواز کې اواز کولو ان تر دې چې د هغوی صادر د هغوی د ولو نه پرېوتو. حضرت ابوبکر هغوی له راغله د هغوی صادر اوچت کړه، د هغوی په وله یې واچولو او بیا رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ته تر غاړه وته او ورته عرض وکړو چې یا د خدای نبی ستاسو د الهانه ډک چې کومه دعا د الهانه ډکه چې کومه تاسو د خدای مخې ته وکړه تاسو لپاره کافي ده، او تاسو سره چې کوم لوز خدای کړی دا به ضرور فرمایي پوره کوي. او په دې خدای پاک د آیت نازل کړو چې استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکة مردفین، چې کله ته خپل رب ته فریاد کولو نو هغه ستا التجا قبوله کړه د دغه لوز سره چې زه به ضرور 1,000 فرشتو سره چې قطار کې ولاړې ستا مدد وکوم. نو خدای پاک د فرشتو په ذریعه د ملائکه په ذریعه د هغوی مدد فرمایلی و. د صحیح مسلم دا روایت دی. دغه واقعه حضرت مرزا بشیر احمد په خپل کتاب کې داسې بیان فرمایلی ده چې هغوی سایوان ته ورغله، په دعا کې مشغوله شو. حضرت ابوبکر هم ورسره و او هلته ګیر چاپېره د انصارو یوه ډله د سعد بن معاذ د کمان د لاندې په پیرې درېدلې وه. د لږ وخت پس په میدان کې یو شور اوچت شو، نو معلومه شوه چې د قریشو لښکر عامه حمله وکړه. هغه وخت رسول کریم صلی الله علیه و وسلم ډېر د رکعت په حال کې د خدای پاک مخې ته ولاړ و، لاسونه خواره کړي، دعاګانې کول او ډېر د اضطراب په حالت کې وی فرمایل اللهم انی انشدک عهدک و وعدک اللهم ان تهلك هذه العصابة من اهل الاسلام لا تعبد فی الارض. چې یا خدای زما خدای خپل لوزونه پوره کړي، زما مالکه که تا د مسلمانانو دغه ډله په دغه میدان کې ووژلې شوه نو په دنیا کې به ستا عبادت کوونکي څوک پاتې نه شي.
هغه وخت هغوی دونه د تکلیف په حل کې و چې کله به په سجدې کې پرېوته کله به ودرېده او خدای ته به یې اواز کولو د هغوی صدر د هغوی د ولو نه بار بار پرېوتو او حضرت ابوبکر به هغه اوچتولو په هغوی باندې به واپس اچولو. حضرت علي وایي چې د جنگ دوران به چې مال خیال راغو د رسول کریم نو زه به د هغې د سایوان طرف ته به لاړم په منډه خو چې کله به هم چې زه لاړم نو ما به هغوی لیده چې په سجدې کې پرېوتې دي او دعاګانې کې ما دا اورېده چې د هغې په خوله باندې دا الفاظ جاري وو چې یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم، یعنې ای زما ژوندي خدایه زما ژوند ورکوونکي خدایه. حضرت ابوبکر چې د هغوی دا حل لیده نو ډېر ناقلاره کېده او کله کله به هغوی بې سخته دا عرض وکړو چې یا رسول الله زما مور پلار ته تاسو نه زار شي تاسو ناقلاره کېږئ ما خدای پاک به ضرور خپل لوظونه پوره کوي، خدای پاک به خپل لوظونه ضرور پوره کوي. خو د هغه رښتونې مقولې مطابق چې د فارسی مقوله ده چې هر کې عارف ترس ترسان تر، یعنی هر تن چې څونه معرفت لري هغومره هغه ویریږي هم. رسول کریم برابر دعا په زاره کې مصروفه وو. توکل څه څیز دی؟ د دې وضاحت کې حضرت مسلم دا واقع بیان فرمایلی ده. فرمایي چې رسول کریم صلی الله علیه و آله وسلم د بدر په مقام د صحابه یو ترتیب قائم کو. هغوی په خپل ځینو درول، هغوی ته نصیحتونه وکړه چې داسې به جنګېږئ او هغې نه پس هغوی یو اوچت ځای کې کېناسته او دعاګانې کول شروع کړې. دا نه چې صحابه په مدینې کې پرېښې وې او هغوی یوازې هلته دعاګانو کې مشغوله شوي، بلکې هغوی مخکې صحابه د جنګ میدان ته ورسول، بیا هغوی د هغې له ترتیب ورکړو، هغوی ته نصیحتونه وفرمیل، هغې نه پس هغوی هلته کېناستو او دعاګانې شروع کړې. نو دا توکل دی چې خپلول پکار دی، یعنې د اسبابو استعمال هم دې وي او انسان چې څه کولی شي په خپل کوشش هغه دې وکړي او بیا دې په دعاګانو کې مشغوله شي، دا دې ته توکل وایي. حضرت مسیح موعود علیه السلام فرمایي چې په قرآن کې بار بار رسول کریم سره لوظ شوی وو په کافرانو باندې د فتح. خو چې کله د بدر جنگ شروع شو هغه د اسلام لومبی جنګ و، نو رسول کریم جړل شروع کو، دعا شروع کو، دعا چې هغوی کول نو رسول کریم د خولې نه دا الفاظ راوتي وو چې اللهم ان اهلکت هذه العصابة ولن تعبد فی الارض ابدا، یعنی زما خدایه که تا نن دغه ډله چې صرف د 314 کسانو ډله ده دا دې ووژله نو بیا به تر قیامت هېڅوک هم ستا بندګي ونه کړي. دغه الفاظ چې کله حضرت ابوبکر واورېده د رسول کریم د خولې نه نو ورته عرض وکړو چې یا رسول الله تاسو دومره ناقلاره کېږئ ولې؟ خدای پاک تاسو سره پوخ لوس کړی دی د فتح، دا چې زه به تاله فتح در کوم. نو هغوی وفرمیل چې دا رښتیا دی خو زما نظر د هغه په بې نیازۍ دی، یعنی د یو لوس پوره کول دا د خدای پاک باندې واجب حق نه دی، خدای پاک ډېر بې نیازه دی. نو ځکه هر وخت هر ځل مونږ ته ویرېدل پکار دی، فکر کول پکار دی. او چې کله هغوی په سایوان کې دا دعا کوله نو رسول کریم خوبونکی شو او بیا ناڅاپه راویښ هم شو. دا وفرمیل چې ابوبکر خوشحاله شه ستا د پروردګار مدد راغلو، دا وګوره جبرائیل د خپل د اس واکونه نیولي دي را روان دی او د هغه په خپو باندې د دوړو نشانونه دي. دا د سیرت ابن هشام روایت دی. بیا یو بل روایت کې دي چې رسول کریم فرمایلی چې ابوبکر تا باندې د زیری وي چې دا جبرائیل دی چې په زیړ پټکي په سر دی او هغه د ځمکې او د اسمان ترمنځ د خپل د اسونو واکونه نیولي دي او چې کله په ځمکه راکوز شو نو د وخت لپاره مانه غیب شو، بیا راښکاره شو او د هغه د اسونو خپې د دوړو نه ډکې وې. هغه دا وی چې کله تاسو چې دعا وغوښته نو د خدای پاک نصرت تاسو له راغلو.
د بدر په جنگ کې د رسول کریم شمولیت ذاتی شمولیت باره کې لیکلي چې د بدر په میدان کې نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم زبیر بن عوام په میمنه مقرر کړی وو، مقداد بن عمرو په مسره او قیس بن ابي ساسا په ساقه یعنی پیاده چې کم فوجو هغه مقرر کړی وو. د لښکر عمومي قیادت د هغوی په خپل لاس کې وو. رسول کریم مخکنی صفونو کې وو. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ټول صحابه د خپلو هدایاتو پابند کړي وو او دا ورته فرمایلی وو چې تاسو کې د یو تنم تر هغې مخکې د نشي تر څو چې زه د هغې مخې ته نه یم. همدغه شان نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د وسلې با مقصد استعمال ترغیب ورکړو. فرمایلو چې کله دشمن ستاسو په رسایي کې وي نو اله به تاسو غشي ولئ او هر ممکن کوشش کوي به چې غشي خپل بچو ساتي. دا د ناستې چې د دعا کومه ټوله واقع ده دا د جنگ شروع کېدو نه مخکې واقع ده، ځکه چې هغه داسې لیکل شوی داسې چې دا ګڼل کېږي چې لکه رسول کریم په جنگ کې نو شامل شوي، هغوی شامل وو او دا دعا هغوی هغې نه مخکې کړی وو او د هغې په نتیجه کې د فرشتو مدد خدای پاک را لېږلی وو. بهرحال لیکلي دي چې د بدر په میدان کې د رسول کریم عملي شرکت باره کې حضرت علی بیانوي چې موږ به د بدر په ورځ نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم پسې وو او هغوی دشمن ته د ټول زیات جوخت وو او هغوی ټولو مجاهدینو کې د ټول نه زیات سخت جنګ کوونکي وو. د جنگ په میدان کې د قریش د لښکر راتګ او د هغوی یو بل سره چې کم تکرار شوی وو، اختلافات چې کم شوي دې باره کې لیکلي دي چې کله قریش میدان ته ورکوز شو نو هغوی عمر بن وهب راولېږلو چې ورشه وګورو چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم سره څومره جنګیالي دي. نو عمر خپل اس د اسلام لښکر ګر چاپېره چې په خپل اس باندې سور ګر چاپېره هغې چکرو لګولو او بیا د قریشو له واپس راغلو نو هغه دا و چې زما خیال خدای چې دوی د 300 اندازن یا څه کم یا زیات به وي او بیا هغه یو ځل بیا کدو لپاره ورغلو چې چېرته د اسلام لښکر د مدد لپاره چېرته پټه کمینګاه خو نشته او چې کله عمر بن وهب خپل اس باندې منډه کا او ډېر لرې پورې لاړو نو واپس راغلو نو هغه وی چې د هغوی مدد خو نه ښکاري خو یا قریش ما ولیده چې په تاسو مرګونه د سره د مرګ نازل شوي دي. ما داسې اوښې ولیدې چې مرګونه اوچت کړي وو او د یثرب اوښان یقینا مرګونه اوچت کړي وو. هغه کام چې ورسره د دفاعي سامان نه وو، هغوی سره د تور نه علاوه یو پناهګاه نه وه، هغې کې به یوم نه وژلې کېږي تر دې چې هغوی مونږ کې یو تن ونه وژني او که هغوی د خپل د شمېر مطابق زمونږ خلک مړه کړه نو د هغې نه پسته به په ژوند کې څه خوند پاتې کېږي نو چې ستاسو څه مناسبه ګڼئ وکړئ. هغه خپل یو خیال بیان کړی او ټول اجازه چې اخیستی وه. حکیم بن حزام چې دا خبرې واورېدې نو عتبه بن ربیعه راغله ورته وویل چې ته په قریشو کې د ټولو نه لوی سردار یې نو ته دا خلک واپس بوځه او د عمرو بن حضرمي چې تاوان د کم هغه ورکه د مرګ خون بها. نو عتبه و چې ما ته منظوره ده نو ته ابن حنظله یعنې ابوجهل له ورشه د ابوجهل د پلار نامه حنظله وه وایي هغه له ورشه. نو حکیم بن حزام دغه مقصد لپاره ابوجهل له لاړ ورته وایي چې عتبه زه رالیږلی یم تاله چې هغه به دیت ورکړي ته قریش واپس بوځه. نو ابوجهل وایي چې عتبه چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم ولیدو نو هغه ووېرېدو او د بزدلۍ مظاهره کول شروع کړه. بیخي نه قسم په خدای موږ به نه واپس کېږو تر دې چې خدای زموږ او د محمد صلی الله علیه و آله وسلم ترمنځ څه فیصله وکړي. ابوجهل دا مو چې عتبه موږ دې لپاره د جنګ نه منع کوي چې هغه خبر دی چې مسلمانان زموږ اوښان لپاره د یوې نوړۍ په شان دي، یعنې ډېر په اسانۍ به موږ هغوی ووژنو او په دغه مسلمانانو کې د عتبه زویم دی، یعنې د عتبه زوی مسلمان شوی و، شاید د خپل د زوی په وجه هغه جنګ نه کول غواړي.
د عتبه د زوی حضرت ابو حذیفه و چې د مسلمانانو له طرفه په میدان کې موجود و د بدر د چې کله عتبه ته د ابوجهل له طرفه د بزدلۍ د دغه پیغور خبر میلاو شو نو هغه و چې دغه بزدل یې ابوجهل ته به زر معلومه شي چې څوک بزدل دی او وېرېدلی دی حضرت مرزا بشیر احمد صاحب د دې تفصیل بیان کړی دی هغې فرمایي چې فوجونه اوس یو بل ته بالکل مخامخ وو مخکې د جنگ په حال کې فوجونه راغونډېده او وزني فوج و د کافرانو ها وخت او رسول کریم دعاګانې کولې اوس فوجونه مخامخ راغلو یو بل ته جنگ شروع کېدونکي وو نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم هم په میدان کې وو فرمایل چې اوس فوجونه بالکل یو بل ته مخ وو خدا پاک د قدرت عجیبه تماشه ده چې ها وخت د لښکرو د ودرېدو ترتیب داسې وو چې د اسلام لښکر قریشو ته د اصل شمېر نه ډېر زیات بلکې 2 چنده ښکارېدو او د هغې په وجه کافران ډېر مروبه شوي وو او بل طرف ته د قریشو لښکر مسلمانانو ته د هغوی د اصل شمېر نه ډېر کم ښکارېدو او د دې په نتیجه کې د مسلمانانو زړونو ته ډاډ و او د قریشو کوشش دا و چې په څه طریقه د اسلام د لښکر د شمېر صحیح اندازې نه خبر شي چې خپل چې کوم زړونه هغوی بایللي دي هغې له سهاره ورکړی شي نو دې لپاره د قریشو رئیسانو عمر بن وهب ولېږلو چې هغه د اسلامي لښکر د څلور واړو طرف ته دی په اس وګرځي چې د هغوی شمېر څومره دی او د دې شاته څه کومک خو مخفي نه دی نو عمر په اس باندې سور د مسلمانانو نه ګیر چاپېره هغه یو چکر ووالو خو د مسلمانانو په شکل او صورت کې هغه ته داسې جلال او عظم او مرګ نه داسې بې پروایي ښکاره شو چې ډېر مرعوبه واپس راغلو قریشو ته یې ووایي چې ما ته هېڅ پټ کومک نه ښکاره نه شو خو یا معاشره قریش د قریشو ډلې ما ولیده چې مسلمانانو په لښکر کې د اوښو په کوجاوو په ځان باندې سړي نه بلکې مرګونه اوچت کړی دي او د یثرب په سوندرو مرګونه سواره دي نو قریشو چې کله دا خبره واورېده نو یوه ناقلاري پکې پیدا شو او سراکه چې د هغوی ضامن په طور راغلی هغه داسې مروبه شو چې واپس وتښتېد او چې خلکو هغه ودرولو نو هغه وایي چې ماته چې څه ښکاري هغه تاسو نه ګورئ حکیم بن حزام د عمر رای چې واورېده نو ډېر ناقلاره عتبه بن ربیعه راغلو ورته ووایي چې یا عتبه ته محمد صلی الله علیه وسلم نه آخر د امر حضرمي بدله اخیستل غواړئ هغه ستا حلیف و خو آیا داسې نشي کېدی چې ته د هغه له طرفه خونبها ورکې او قریش د ځان سره کې واپس لاړ شي او په دې کې به همیشه لپاره ستا نیکنامي وي نو عتبه چې په خپله ناقلاره و هغه ته نور څه پکار و هغه زر دا و چې هم دا خبره سمه ده زه راضي یم او حکیم دا بیا ووایي چې حکیم بن حزام ته ووایي چې ګوره دا مسلمانانو او مونږ آخر د یو بل خپلوان خو یو داسې ښه خبره چې ورور د په ورور تورو راواخلي او زوی پلار د په زوی باندې ته داسې وکړه چې اوس ابوالحکم یعنې ابوجهل له ورشه او د هغه مخې ته دا تجویز وړاندې کړه او بل خوا عتبه په خپله په اوښ باندې سور شو خپل خوا ته چې کوم خلک وو هغه یې پویول شروع کړه چې په خپلوانو کې جنګ ښه خبره نه ده موږ ته واپس تلل پکار دی محمد موږ ته پکار چې دغه په حل پرېږدو چې هغه د عربو نورو قبیلو سره د ګورو چې څه نتیجې هغه بیا کتې شي خو تاسو دا مو ګورئ چې دغه مسلمانانو سره جنګېدل هم څه آسان کار نه دی نو که تاسو ما ته بزدله وایي حالانکه زه بزدله نه یم خو ما ته خو دوی د مرګ خریداران ښکاري نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د لرې نه عتبه ولیدو نو ویې فرمیل چې که نن د کافرانو په لښکر کې څوک شرافت لري نو همدغه تن دی چې په سور اوښ باندې سور دی په سور اوښ باندې سور دی نو ده کې دا شرافت ضرور شته او که دغه خلک د ده خبره واوري نو د هغې لپاره به ښه خو چې کله حکیم بن حزام ابوجهل راغلو هغه ته دا تجویز وکړو نو هغه فرعون امت داسې خبرو نه کله په داسې خبرو کې راتلی شو هغه فورا دا وایي چې ښه اوس عتبه ته خپل مخې د خپل خپلوان ښکارېدل شروع شه او بیا هغه د امر حضرمي رور عامر حضرمي راوغوښته ورته ووایي چې تا واورېده چې ستا حلیف عتبه څه وایي
واغم داسې وخت کې چې ستا د رور بدل زموږ لاس ته راغلی دی نو د عامر په سر کې وینې راکوزې شو هغه د عرب د قدیم دستور مطابق خپلې جامې وشلولې بربند شو دا ویل شروع کړ په چغو چې وا عمره چې هاي افسوس زما رور بغیر د انتقام پاتې کیږي هاي افسوس زما رور بغیر د بدل پاتې کیږي نو دغه سړی आवाज د قریش د لخر په سینه کې د عداوت شغلې اوچته کې او د جنگ بټه په پوره زور بلدل شروع شو او دنه پس جنگ شروع شو د دې ان شاء الله باقي چې کم تفصیل دی باندې بیانېږي الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر